بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، علب خان شیرپو جنن ستاسو په خدمت کې نو یو وضاحتي بیان سره او هغه دغه شانتي چې وشل مړو شي نه اخیری انجام یې روغوي. زمونږ او د ایم اس چې کومه لانجه مخې ته وه په هغې باندې به خبرې اترې کوو. خو علب خان شیرپو نن د پاکستان پیټریاټک یوت د صوبایي میډیا هیډ په توګه، د ډي آر سی د یو غړي په توګه، د یو میډیا په توګه چې خیبر نیوز دی، کې دلبر ریډیو دی، د یو سوشل اکټیویست په توګه او د یو سوشل ورکر په توګه تاسو ته مخاطب دی. او الحمدلله دا اعزاز چې کوم دی واحد به ماته حاصل وي چې هغه به په دومره ادارو کې کار کوي او هغه بیا سوشل ورک چې کوي په دې 400 کې نه چې په پښتونخوا کې. نو علب خان شیرپو نه به هېڅوک د کار نه به انکار نه کوي. صرف هغه خلک چې هغوی الله پاک په یو مرض کې اخته کړي وي، جیلسیان وي، په خپله سکول نه شي، د الف ب نه وي خبره، نه راپورټ لیکلی شي، نه چې کوم دی نو هر ځای کې چې کوم دی په دروغه باندې ځان ځای کوي. نو هغه خلک به جیلسیان وي. نور الحمدلله چې کوم شعوري کس وي، پوه کس وي او پل ټایم صحافي وي، لکه سار نه والا ماښامه پورې چې د هغه بل څه کار نه وي، د هغه قلم سره کار وي، هغه وایي چې یاره زه به سټوري چېرته نه پیدا کوم او په دې به رپورټ چلوم. نو هغوی سره بیا ناستې کولی شي او هغه ورته علب خان شیرپو باره کې وایي. کتونکو، دغه ایم اس سره چې زمونږ شخړه راغلې وه، روجه وه، رپورټینګ هم کوو. په دغه رپورټینګ کې چې کوم دی نو زمونږ سره زیاتې وشو، د عوامو په سر باندې قامي مسله وه. په دغه قامي مسله چې کله موږ راوپارېدو نو زه د 400 د پولیسو د ډي سي پي احسان شاه صاحب په خصوصي توګه باندې د ډي پي او صاحب ورسره چې کوم دی، بیا د عوامي نشنل پارټۍ د صوبایي مشر ملولي خان او بیا د ضلعي قایدینو شکیل خان، فاروق خان، چې مال های کورټ کې 12 وکیلان راکړل. دلته کې په 400 کې چې کوم دی نو علمزیب خان ایډوکیټ چې کوم دی هغه سره پینل او بیا جواد خان ایډوکیټ چې دلته یو نامي ګرامي وکیل دی، هغه بیا د هغې نه پس چې کوم دی د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر سکندر خیاط خان شیرپو، بیا ضلعي قایدین قیصر جمال اشنغري، دغه شانتې بیا د جمعیت علماء اسلام مولانا سید ګوهر شاه، علیم شاه باچا او بیا عبدالرؤف شاکر صاحب تحصیل ناظم اعلی، دغه شانتې د مزدور کسان پارټۍ سالار امجد علي، دغه شانتې په شمالي اشنغر کې چې کومه عوامي جرګه جوړه ده د هغې د مشرانو، زنن د پشکلاوتي د قومي جرګې د یو باني په توګه باندې هم تاسو ته مخاطب یم چې زموږ صدر دی خاجي محمد ابراهیم مومن، د هغوی ورسره چې کوم دی نو د جماعت اسلامي د خارون خان، حیات خان، ظهور احمد ظریف خیل چې دوی موږ سره ګډون کړو په دغه احتجاجونو کې، تاجر برادر مسلم لیگ نون میاں حمان شاه سره د ملګرو، دغه شانتې الکترانیک میډیا اسوسییشن ملګري چې کوم دی په دې کې موږ سره څنګ په څنګ ولاړو، د شب قدر صحافیان، ټول صحافیان چې کوم دی چې هغه موږ سره په دې کې ولاړو. قامي مسله وه، صحافي سره زیاتې شو، کلک ولاړو. الحمدلله دغه سلسله اوج جاري وساتل شوه. خو کتونکو، زه نن یو خبره کوم چې علب خان شیرپو سره دا سړومبنۍ پیښه نه ده. 21 کاله صحافتي ریکارډ راواله، خلکو په نومې قسمې خربې او نخرې وکړئ، خو الله پاک ناکامه کړل. ولې؟ چې مخلصه. په دې کې بعضې خلکو د میر جعفر او میر صادق کردار هم ادا کړ چې دا لږ خو ډېر پرواز کوي او هر سړی خیال هم ساتي او رپورټینګ هم کوي او په میدان هم ودرېږي او خبرې هم کولی شي. موږ کې دغه جرت نشته دی، د ده به څنګه د خپو د والو کوشش وکړو. ډېرو خلکو پې ځان هم اوچت کړی دی، ډېرو خلکو چې کوم دی زما په اوږه باندې ټوپک هم ایښودلی دی. بهرحال قامي مسلې ته او اجتماعي مسلې ته ما ډېر زیات ترجیح ورکړې ده او بیا به هم ورکوم. نه دې خلکو په خصوصي توګه باندې ډېره زیاته شکریه ادا کوم د کومو خلکو چې دی کې زما سره پټ یا ښکاره چې څوک هم دي هغې یې کوشش کړی دی. په دې کې چې کوم دی نو موجب خان ایډوکیټ چې د بار صدر دی هغه پکې د روغې کوشش کړو، فواد خان پکې کړو، بابر خان پکې کړو، دغه شانتې
شاهد اقبال چې کوم دی زمونږ ملګری دی هغه پکې راته ټیلیفون کړی دغه شانتې حبیب ټیلر افتیار حسین سراب دغه شانتې دی کې رحم باچا لال محمد لال پوجي حکیم الله دا ملګري د پاټولې خاص سره د یو پی ټی آی نه علاوه چې په هغې کې سلطان خان موږ سره کلک ولاړو سلطان خان چې کوم دی اخري فیصله یې وکړه چې دا پارټي هم ورته پرېښودله او واقعي پښتون زړی او قام پرستي یې وښودله چې ځان یې 400 ثابت که چې هغوی په دې کې موږ سره کردار ادا که نور دا ټول چې کوم دی دغه اړخ ته ولاړو او ملګرتیا یې کوله بهرحال خبرې چې څه وشوې ستاسو د وړاندې د ښه په جار هم کړي دي بیا به هم کوو خو روغه وشوله روغه کې زموږ دوه خبرې وې دوه یوه ده چې په صحافي قدغن نه منو دویم ده چې صحافیان په حقه وو دوی خپل ریپورټینګ له راغلو دغه دواړه خبرې ومنلې شوې په دې کې داود حاجي صاحب پلې محبود حاجي صاحب هغوی پکې یو کردار ادا که او دغه خبرې پکې وکړلې چې موږ د 400 هسپتال یعنې صحت مرکزونه ښه کول غواړو او د دې کې ګایني واټ ته نه لاړه چلډرن واټ ته نه لاړه دا هسپتال پرایوټ کېږي په هغې باندې د ایم ایس ډېر ښکاره موقف و چې زه حکومتي نماینده یم نوکر یم ما ته چې د بره نه وزیر څه وایي زه هغه کوم په دغه څیزونو باندې زه هم خفه یم دغه ځای کې خو دغه خبره ختمه شوله نو د وزیر صحت نم ډېره لویه ګیله ده بیا چې دلته څونه د پی ټي آی خلک دي هغوی ته دا وایو چې دا هسپتال پرایوټ شو نو خلکو ته نقصان دی ګایني واټ او چلډرن واټ د 400 هسپتال ته واپس راوستی شي اوس کتونکو ډېر خلک په دغه روغه باندې عجیبه عجیبه خبرې کوي نو د 400 د ولس د مفاد دپاره الحمدلله زموږ ژوند چې کوم دی ښکاره کتاب دی د الب خان شیرپو ماضي پروت دی او الب خان شیرپو چې کوم دی نو حال او مستقبل به انشاءالله د دې نه هم ښه وي صحافت کوي د چا چمچهګیري نه کوي ادارو باندې په افسرانو سترګې نه روباسي په افسرانو باندې ناجایز کار نه کوي په افسرانو باندې ټرانسفر پوسټینګ نوکري نه کوي په سیاسي خلک هم نه کوي کولو خبره کوي او په میدان یې کوي ور ځای کې کوي او چې کوم ځای کې هم غلطي کوتاهي وي په هغې کې مې سر هم ځي نو تیر ته ناست یم او دغه زما د صحافت پېژنګلو همدغه وجه ده چې په ټوله پښتونخوا کې زما نه زیاتې مسلې دا بل چاته نه دي پېښې شوي نو دې کې به ډېر داسې ملګري وو چې ما سره به ډېرې منډې وهلې وي ما نه به پاتې شوي وي دروغ یو مشران وي دغه وي چېرې زه به دې خلکو ته ویناګانې وکړم او زموږ د مودۍ دغه وه خو بیا هم خپله غلطي منو چې ډېرو ملګرو ته هم نه دي ویلي چې هغوی هم په دغه موقع ناست وي هغوی هم راغلی وي د هغوی خفګان جایز دی د هغوی نه برملا معافي غواړو خو دغې خبرې سره اتفاق نه کوو چې په الب خان به بیا راځي او الب خان به بیا او الب خان په الب خان به بار بار راځي داسې مسلې خو الب خان سره به حق پرست خلک انشاءالله په هر ځای کې ودرېږي او بیا چې دې سیاسي خلکو د تاجرانو د صحافیانو ملګرو کم کومک وکړو نو دا سړومبنی ځل نه دی بار بار یې را سره داسې مرستې کړي دي خو د هرې خبرې چې کوم دی زمونږ سرکاري نوکر سره هر اداره چې ده هر سره زمونږ سره پوله پټې نه شریکه چې سره مونږ دښمني وپالو نه د قام خبرې او د قام خبرې خلکول دي او خو بیا هم راځي یو مسله نو په هغې باندې به ښه په جار کې خبره کوو نو دغه عدالتونه دغه وکیل دغه پیسې دغه منډې تړلې سهار نه واله ماښامه پورې په کچرو کې ناسته یک تنخوا ځان له څه ملګري را سره بعضې ورځ باندې بعضې باندې هېڅوک هم نه نو دا د قوم دپاره او لږ خپله سوچ وکړئ دشمنۍ په ډېرو علاقو کې دي روغې به ډېرو خلکو کړي چا چې روغه کړي یا روغه کې تللی وي انسان د انسان د سترګو نه شرمېږي او څوک چاته کینی او که نه د چا هم خبره نه مني نو غرور یو الله سره مزه کوي انسان سره مزه نه کوي او
جرګه کوم ځای کې کامیابیږي او د چا په خولې کېږي او څنګه کېږي د دې غوړه ټیم نه معلوم ښه په هره جرګه کې 15 او 15 جرګې کېږي 50 جرګې کېږي خلک پکې د کال او یو نیم کال نه لګیا وي خو څوک چې همت نه بیلي نو یو ځای کې سمون وخوري یاره جوړ توړو شو نو دغه شانتې دغه روغه وشوله نور د 400 د صحت حوالې سره چې زمونږ کومې ګیلې دي او د پی ټی آی نو د صوبایي حکومت نو د وزیر صحت نه غوښتنه کوو چې دغې مسلو طرف ته د پاملرنه وشي صحت مرکزونه دې ټیک شي ریپورټ ویلارج فارموله دې ځای نه ختمه شي دلته د سټاف کمیرې ډاکټران دې دلته کې راوستي شي دلته کې په هسپتالونو کې چې کم دی نو نور سامانونو کمې دي هغه دې ورکړي شي او دا هسپتالونه دې راله نه پرایوټ کوي نور پرایوټ هسپتالونه ډېر زیات دي او 400 هسپتال ته د ګایني واټ او چلډرن واټ پوري راوستي شي په دغه به زموږ اواز روان وي نو کتونکو دغه څو خبرې مې شریکولې چاته داسې دغه شی وي او نور هر چاته دا وایم چې حق وایې د حق ملګرتیاو کې ته د یوازې ولې نه ستا شاته به ډېر خلک به تا ته دعاګانې کوي او دغه شعر چې کوم دی دا زه وایم په عملي توګه باندې چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي مختلف قسم پروپیګنډې مختلف قسم خبره خو د سړي ذات پات کردار ماضي دې ته ګوره چې دا خبره یو سړی کوي د ده سره څه جیلسي ده او په څه باندې ولې نو بس واضح خبر ته پته لګي نور زه د 400 د ټولو صحافیانو ډېره زیاته مننه کوم چې څوک خاموش وو او څوک را سره په میدان وو الله دې د هغوی عزت وکړي او انشاءالله دا یقین او باور ورکوم چې علب خان شیرپو به درنه پار ځای کې مخکې وي مننه